چې کله کله ښځه او خاوند په دې شرط باندې واده کوي چې بس واده به وکړو اړو مار به پکې نه وي، یا ښځه خاوند په خپله باندې دې نکاح ته تیار شي، او یا د هلک او جنۍ والدین وایي چې یاره بس زمونږ خپل منځ کې جوړه ده او مهر پکې اړو شته نه، مهر پکې نه ږدو، اوس دا جنۍ موږ تاسو له درکړله او نکاح وشي، او د نکاح نه وروستو بغیر د ذکر د مهر نه، بغیر د تسمیة المهر نه جنۍ واده شي او دخول وشي او دا مدخول بها وګرځي، او بیا خاوند او د ښځې منځ کې جوړ رانغی او دا خاوند د ښځې له طلاق ورکړي، نو دا ښځه اوس وړي کور ته ځان سره، دی خو مهر نه دی مقرر، او بل مسیس هم شوی دی، نو جواب دا دی هغې ته ویلی کېږي مهر المثل، د هغې دپاره مهر مثل دی. مهر مثل څه ته وایي؟ مهر مثل دی ته وایي د دې جنۍ د تره لوریانې، د دې جنۍ د ماما لوریانې، د دې جنۍ چې کومې چاچیګانې دي د هغوی چې کوم مهر دی نو هغه به دې ته میلاویږي. د دې د خور مهر څومره دی؟ عام طور باندې ویلي چې خاندانونو کې چې د بعضې خاندانونو مهرونه کم دي، د بعضو زیات دي، یو شان مهر په معاشره کې نشته دی، او داسې کمیټمنټ او داسې اتفاق هم چېرته نه دی راغلی چې بس مهر به 2 تولې یا 3 تولې وي. مالداره خلک یې هغه 100 تولې هم کوي، 50 هم کوي. زموږ د علاقو نارمل رواج 3 تولې او 4 تولې دا مهر وي. بیا به په دې کې تشبیه وي که نه به وي؟ آیا د دې جنۍ چې قیاس کله په نورو جنکو باندې، په چاچیګانو باندې، مامیګانو باندې، خویندو باندې، تره لوریانو باندې کېږي، آیا په دې کې څه مشابهت پکار دی که نه دی؟ بیا شته پکې، یعنې کله کله د 2 خویندو مهر کې هم فرق وي، یو خور باصلاحیته ده بله بې صلاحیته ده، د باصلاحیت اکثر مهر زیات دي، د چا ښایست زیات دي، د چا قابلیت زیات دي، د چا علم تعلیم زیات دي، د هغې مهر زیات دي او د بعضو کمې. نو دا جنۍ به دغې تره لوریانو وغیرو ته کتلی کېږي، خو صلاحیتونو ته به هم ګوري، حسن ته به ګوري، قابلیت ته به ګوري، دغه څیزونو کې چې د چا څه مشابه و د هغې څومره مهر و دا مهر به دې جنۍ ته میلاویږي. دغه 4 قسمه مهر دی په شریعت کې. د دې نه معلومه شوله چې بغیر د مهر نه په شریعت کې د نکاح تصور نشته دی، بغیر د مهر نه شریعت کې د نکاح تصور نشته. یعنې که هلک جنۍ په دې متفق شي چې موږ به مهر نه ورکو یو بل له نه بالو، بیا هم چې کله واده وشو نو مهر به په دې کې وي مهر مثل. او جنۍ له دا حق نه دی حاصل چې د مهر د تسمیې نه مخکې خاوند ته مهر معاف کړي. البته بعد تسمیة المهر دا مسله شته دی چې مهر مقرر شو او د هغې نه وروسته اړو واده شوی نه دی، خو جنۍ هلک ته وایي چې بس ما راکوه راله، بس تا نه مهر نه المه، نو چې دې جنۍ ورته وبخو نو بس دا د دې هلک بیا شو، بیا دې ولې نه ورکوي، دا معنا ده. نو که بیا طلاق هم ورکړلی شول نو په صورت د طلاق کې بیا د ښځې خاوند سره څه حق نه کېږي. دې صورت کې چې دا کوم متعة المهر دی د دې په باره کې د ابن کثیر ډېر لوی تفصیلات لیکلي دي. هغه دا دي چې دا مهر به کوم چې د دې غیر مدخول بها ښځې دپاره دی چې مهر مقرر نه دی او غیر مدخول بها ده، دا به څنګه ورکوي، څومره مهر ورکوي؟ دا خو متعه ده، متعه څومره پکار ده؟ نو دا د عرف مطابق ده، بس عرف کې چې خلک څومره مهر ورکوي نو دا به ورکوي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې مهر په باره کې لیکلي دي چې د دې مهر کم از کم څومره دی. نو د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه مذهب هم دا دی چې مهر مثل دا چې سړی کله ورکوي، متعة المهر کله ورکوي، متعة المهر دا به 15 درهم نه کم نه وي، د 5 درهم نه به کم نه وي، دی ادنا دی. ابن عباس لیکلي دی چې اعلی متعه که ورکوي نو دا غلام دی یا وینځه ده. نو کم از کم د امام ابو حنیفه مسلک دا دی چې د 15 درهم نه به کم نه وي، یعنې چې کم شي مهر نه دی. ځکه چې عام طور باندې مهر دا 10 درهمه دی، نو متعة المهر ظاهره خبر ده چې کم از کم نیم وي، نو نیم کم از کم شو. او زیات نه زیات ابن عباس لیکلی دی، ابن کثیر دا روایت نقل کړی دی چې اعلی متعه یا غلام دی یا وینځه ده. نن سبا غلام او وینځه خو نه وي، خو بس ګاډی ورکول شو تقریبا، د یو ګاډي قیمت سړی ورکړي، یو ګاډی د غام د سورلو ګاډي په 10 لکه او 12 لکه باندې کېږي، دا اندازه بیا د اعلی متعه شوله. او نارمل نو هغه د عرف مطابق هر سړی ځان ته ګوري چې دا د چا سره څومره تعاون کولی شي، دا متعة المهر ده. په مصنف د عبدالرزاق کې روایت دی او دا ابن کثیر ذکر کړی دی چې په صحابه کرامو کې بعضې صحابه کرام چې هغه ډېر کثیر الزواج و، ډېر زیات ودونه کړي دي. یو په هغې کې حضرت حسن ابن علي رضی الله عنه د ډېر ګڼ ودونه کړي دي، د ده باره کې 100 نه زیات ښځې کړی وي، 100 نه زیات ودونه کړي. د دې ودونو وجه دا نه وه چې بس ده به
په یو نکاح کې ساتلی نه سلور به په یو نکاح کې ساتلی باقي به طلاق ورکول نو سوال لازم چې دومره ګڼ ودونه او بیا طلاق ورکول دی ولې کول دومره ګڼ ودونه ولې کول دا وجه دا و د اهل بیت خلاف څنګه چې یزید د اهل بیت خلاف جنگ وکړو د کربلا میدان سجاو شو نو دا د اهل بیت خلاف د سازش روانو د ډېر وخت نه په دې بنیاد باندې حضرت حسن رضی الله عنه داغه دا کوشش وو چې په ګڼ تعداد باندې اهل بیت زیات شي ګڼ تعداد باندې اهل بیت زیات شي په دې وجه باندې هغه چې کله ښځه وکړله او د هغې سره به څه میاشت دوه درې تېرې کړلې او دا به یې پته ولګېدله چې د دې ښځې حمل جوړ شو نو دوی له یې طلاق ورکړل د دې لپاره چې د ډوډۍ غم بیا الله تعالی کوي څه تعاون به ورسره وکړو متاع به وله ورکوله پیسې به له ورکړلې او زه دا به لاړه شي او الله به له بچی ورکړي په دې طریقه باندې به اهل بیت بچ شي نن که تاسو ګورئ اهل بیت د نبي علیه السلام خاندان دی او دلته هم سیدان شته دی هم په دیر کې هم شته ټول پاکستان کې دي دنیا کې خواره دي د هغې وجه هم دا وه چې د اهل بیت بیا د دې ځای نه لاړل یو ځای بل ځای ته لاړل د خپل ژوند د بچاو دپاره په دې بنیاد باندې حضرت حسن ودونه ډېر کړي دي چې د نبي علیه السلام د خاندان یو قسم تحفظ وشي نو د مصنف کې چې دا کوم روایت امام عبدالرزاق صنعاني راوړی دی وایي واده وکړو واده او بیا د ښځې له طلاق ورکړل چې طلاق وله ورکړل نو 10,000 درهم یې وله ورکړل 10,000 درهم 10,000 درهم ډېر لوی شی دی خو دا ټول ډېر مالدار او عام طور باندې به ښځو له ډېر متعې ورکولې نو دا ښځه ډېره پریشانه وه او دا ډېر خوف د حضرت حسن وایي هغې ویل چې متاع قلیل من حبیب مفارق چې زما د دوست چې زه یې پرېښودله ما ډېره لږه متعه یې راکړه ده 10,000 دې نه معلومېږي دا چې حضرت حسن څومره متعې ورکړې دي او صحابو په زمانه کې د متعو تصور دا ډېر اوچت و داسې نه و چې ښځو یې پرېښودله او بیا به ځان له ګرځي سوال وکړي 10,000 یې دې له ورکړي دي او دا ورته ډېره کمه ویله معلومېږي دا چې ده به ډېر ورکول له دې نه زیات متعې به له ورکولې نو د ښځې د خاوند منځ چې کله ورانه راځي نو د دې قرآن کریم د دې طلاقو د فلسفې نه او د مهر د فلسفې نه دا معلومېږي چې ښځه به داسې هنګ نه پرېږدي ځوړند به یې نه پرېږدي او داسې دشمن په نظر به ورته نه ګوري که پرې ښودله نو دا ښځه بیا هم احسان به نه هېروي لا تنسوا الفضل لاندې راځي دا خپل مهرباني به نه هېروئ دې ښځې چې داسې مجلس کې د ټول خلکو مخکې وویل چې یاره دا زما قبول دی او مور او پلار یې پرېښودل خپل خاندان یې پرېښودل تا له راغلې وه او د احسان به یې نه هېروې د دې به خیال ساتي دا مطلب دی او دا فلسفه د دې مهر ده بل صورت نیم مهر په کوم صورت کې دی وضاحت وشو چې مهر مقرر دی او قبل المسیس او قبل دخول چې طلاق میلاو شي نیم مهر وي دا حکم لاندې دی وإن طلقتموهن که تاسو طلاق ورکړلې ښځو لره من قبل ان تمسوهن مخکې ستاسو د لاس لګولو د دې ښځو سره من قبل مسیسکم من قبل ان تمسوهن مخکې د لاس لګولو ستاسو نه د دوی سره من قبل دخولکم ایاهن وقد فرضتم لهن فریضة حال دا دی مقرر کړی دی تاسو د دوی دپاره فریضة مهر مقرر دی او طلاق میلاو شو واده نه دی شوی فنصف ما فرضتم فعلیکم نصف ما فرضتم په تاسو باندې لازم دی نیم مهر ورکول ما هغه فرضتم چې تاسو مقرر کړی دی لس تولیدو نه پنځه وله ورکوي البته په دې صورت کې چونکې نکاح شوی ده واده رخصتي نه دی شوی دې ښځو ته وایي چې هسې هم ستاسو د خاوند لاس نه دی لګېدلي دا شته مو د پرېږده وه به دې ځان له بل رشته وکړي بل واده به وکړي ځکه چې دا نیم مهر دې له ورکړي او ښځه ړولېدلې نه دا پیسې ته لاړلې نو ښځې ته وایي چې دا خاوند یو قسم غریب نو پرېږده ورته مناسب دا ده او یا وایي چې یعفو الذي بيده عقدة النکاح خاوند ته وایي که تا کله کله خاوند د مستۍ د لاس طلاق ورکړي ښځې له نو خاوند ته وایي چې ته دا نیم پرېږده وه نو نیم دې ورکړی دی دا نیم هم پرېږده کامل مهر وله ورکړه ولې دا الله رب العالمین دلته د مالدارۍ غریبۍ خبره نه ده کړې خو داسې معلومېږي د سیاق سباق نه چې که د ښځې ضرورت دی نو ټولو ته پرېږده وه او ښځې ته وایي که د سړي ضرورت دی او کمزوری دی نو ته د رانیم هم پرېږده او دا تې ماله